محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې ځوان سو چې دی ځواني ته ورسېدی. د داسې حالات دي په قریشو کې څه ځوانان دي، تر ټولو ځوانانو الله تعالی وده ته بهادري زیاته ورکړې وه. د یو بهادره ځوانو د صبر د ټولو قریشو تر ځوانانو بالاو، او د غمخواري چې دی د همسایګانو څومره غمخوارو، د هغو څومره خیال او سوچ و فکر له ده سره و. په قریشو کې له یوه ځوان سره هم دا صفت نه و، او الله تعالی ده ته یو بل صفت ورکړی چې دی صبرناکه ډېر و، د یو حلیم شخصیت و. د کمال چې کوم ښه صفات دي الله تعالی ټول په ده کې راجمع کړي وو. هم په داسې حالاتو کې چې دی ځوان دی، نو په عربو کې محمد رسول الله ته د امین لقب ورکول شو، چې محمد رسول الله د قریشو په ځوانانو کې امانتدار ځوان چې و هغه محمد رسول الله. د ځواني په حالاتو کې الله تعالی له هر قسمه فضول او مجلسو څخه ساتلی و. له ده څخه تر اوسه پورې چا بده خبره نه ده اورېدلې. نو په قریشو کې چې کله دی د امین په نامه باندې مشهوره سو، نو بیا په هر چا پر ده باندې اعتبار کوئ، هر چا به د ده خبرې ته اعتبار ورکوئ چې هره خبره به ده وکړله، هغه خبره بیا قریشو هم نه ردول. د محمد رسول الله د ځواني حالات دی